secondly, I'm once again back. په دغه ستاسو خبره کنټینیو کول غواړم. زموږ د زندګۍ نه ولې دونه نا امیده کېږو یا موږ دونه ولې خفه کېږو چې موږ بل طرف ته ځو یا موږ ولې دونه چې د زندګۍ نه تنګ شو چې موږ داسې یو غلط معاشرې طرف ته یا یو غلط سایډ طرف ته لاړ شو. موږ هغه خپل لایف انجوی کوو په هغې کې خو هغې ته انجویمنټ نه وایه. نو یو لایف که موږ وګورو دا یو نعمت دی موږ دپاره دا چې د موږ د ښه خلکو کې سپینډ کول پکار دی نه کې غلطو خلکو کې. لایف چې دی هر لمحه هره ساه تاسو چې دا کله هم ساه واخلیا دا یو نوی مومنټ یو نوی ټریژر یو نوی موقع ده تاسو لپاره. تاسو دا موقع چې دی ویسټ کوئ اما دا تاسو خپل کار کې راولی. داسې خلکو سره کښېنئ چې هغه تاسو ته ډفرنټ هر څه ووایي. داسې بکس ریډ کوئ چې هغه تاسو ته ډېر څه ښیي او داسې هر څه ګورئ چې هغه تاسو ته ډېر لرنینګ درکولی شي. څنګه چې زموږ د پوهې پروګرام دی په دې کې هم موږ لرنینګ کوو. نو په دې پروګرام کې موږ سره زموږ مفتي صاحب هم دی زموږ پوهان دي جی بالکل دغه زموږ سورس دی آف نالج. نو راځئ هغې طرف ته ځو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نن خو ډېره خوشحالي و خبره ده حسنین بیا راغلی دی موږ سره. بسم الله الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسوله الامین. تاسو دواړه یقینا چې ما دپاره زمونږ هغه ناظرین چې په دور افتاده علاقو کې زمونږ پروګرام ګوري موږ یو نوي رنګ سره دې ځل راغلي یو. د خیبر دا هڅه دا ده چې ما ته دا وویلی شو موږ پلانینګ دا و چې ماشومان چې د نوي کل ترجمانان دي د وطن عزیز پاکستان سرمایه ده زمونږ سرمایه حیات دی او راز حیات دی. د راز حیات د زمونږ نو هغې کې موږ ما ته هم ډېر دغه میلاویږي او زه ډېر وړوکي لیول ته چې راشم کله ستاسو عمر ته نو ډېر نوي نوي نقطې او د زده کړې خبرې وشي. نن چې کوم خبرې تا او حسنین دواړو کې نه میکا هغه دا دي چې ژوند چې دی ژوند ښکلی دی. ژوند یو ځل میلاویږي. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحه والفراغ. و د نعمتونو دي چې ډېر خلک په هغې کې ناشکره دي. یو صحت یعنی ژوند زندگی او صحت ځکه چې صحت نه ژوند او یو فراغت یعنی سړی چې اوزګار یو فارغ یو نو ژوند چې دی دا انمول دی قیمتي دی او ژوند ډېر اهم ترین دی. دا یو ځل چې میلو شي بیا بار بار نه میلاویږي ځکه قیامت په ورځ به اول تپوس د دې نه کېږي چې تاسو زندګي پسې کې تېره کړې وه. حسنین یو خبرې ته اشاره وکړه. زه به ستاسو سوالونو ته هم راځم جوابونه به کوو. زموږ د ناظرینو ملګرو چې کوم سوالات دي هغه به هم کوو. انسان د الله رب العالمین د تخلیقاتو شاهکار دی. وایي د قدرت په تخلیقاتو کې شاهکار دی. حق حیرانم د قدرت په نندارو کې. دا یو سترګه چې دا سترګه په دې سترګه کې نن سبا میډیکل دومره ترقي کړې ده. الله پاک موږ ته دومره ترقۍ لارې ښیلي دي چې په یو سترګه کې 50 سب سپیشلایزیشن دي. د یو سترګې 100 قسمه ډاکټران دي. کارنیا بیل دی او د دې بیل دی او د دې بیل دی. داسې د لاسونو د اعضاو د دې رګونو خپل سپیشلیسټ یا بل ورځ زما یو ملګري ما ته وویلې چې زه الحمدلله چې په وطن عزیز کې خصوصا په خیبر پښتونخوا کې داسې ډاکټران دي چې هغې زمونږ د وطن سرمایه ده. نو ما ته وویلې چې د ګردو یو سپیشلیسټ ډاکټر دی د دیر نه زمونږ یو ډېر مینوال دی. هغه ما ته فون وکړو چې ته ورته لږ سفارش وکړه. نو هغه ډاکټر ته ما سفارش وکړو د کډني سینټر پېښور سرکاري هسپتال دی ډاکټر میر عابد جان نومي دی. نو هغه ویل چې د ګردو دی ماهر دی او سرکاري هسپتال کې دا غټه خبره ده چې حکومت خیبر پښتونخوا یا حکومت پاکستان سرکاري داسې هسپتالونه موږ ته راکړي دي چې الحمدلله ویل پکار دي. بعضې خلک ناشکري کوي په هغې باندې چېرته موږ په طبیبانو باندې دغه کوو. وایي دا هغه اصل کې رګ جوړول پکارو. ګردې فیل شوي وي نو په دې لاس کې یو رګ نو هغې ډېر لوی سپیشلیسټ دغه پکارو. نو تاسو وګورئ چې الله پاک څومره لوی نعمت کړی دی موږ باندې ژوند دا انمول دی. د حسنین خبرې پورې وایم ستا خبرې پورې چې دا بیا نه میلاویږي. بیا حسنین هم یو خبرې ته اشاره وکړه تا مو هغه دا چې د دې قدر د دې عزت د دې احترام د دې ژوند لکه زه به دا مثال ته ورته وایم چې د الله زما دی خدا زما نه دی. یعنی د الله پاک امانت دی ما سره.
د مونږ ته دنیوي طور باندې لګي لکه چې زمونږ دی خو هغه اصل کې زمونږ نه بلکې د الله پاک دی دا سترګې دي دا د الله امانت دی دا که زه خراب ځای کې استعمالوم یا د الله خراب ځای کې استعمالوم خپې نو دا الله به د دې تپوس کوي قرآن پاک یو آیات ته آیات لږ مخکې وروسته بشي لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون آیات باندې لږ مخکې وروسته شو مفهوم د آیات دا دی الله رب العالمین فرمایي د دې زړونه شته دي خو هغه په فکر نه کوي ولهم اعین لا يبصرون بها سترګې دي خو لیدل نه کوي اسې خدا روشنی ویني خدا الله کتاب ته نه ګوري د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ته نه ګوري د جون مقصد د پته نشته ولهم آذان لا يسمعون بها ودا غوګونه دي فسق او فجور او فضول خبرې په اوري غیبت د بل چا شیطانت ظلم یا داسې الفاظ چې هغه د شریعت خلاف دی هغه په اوري الله وی لا يسمعون بها خدما خبره په نوري د الله نوم په نوري د محمد عربي صلی الله علیه وسلم خبره احکامات په نوري د پرمختګ د لپاره کار نه کوي بیا فرمایي اولایک کالانعام الله وی دا زناور دي بل هم ضل وی دا انسانان ډیر گمراه دي د زناورو نم اولایک هم الغافلون وی دا زمونږ لاره چې کم ده د دین اسلام د الله د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه نه غافل دي غافل څه مطلب دی بے خبر او دا هغه نه چې دی لکه هی ډزنټ نو اباوت اټ چې دا ز په کم ټریک چې ز په کم ما نو اصل کې د جون مقصد دا دی خبر جون څومره قیمتي به ځاخري آیات میں بتا خپل سوال ترازی الله پاک فرمایي من قتل فكان من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل مفهوم وی دی وجنو بني اسرائيل ته لیکلو من قتل فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا وی جون دومره قیمتي دی یو انسان مرګ الله پاک فرمایي د ټول دنیا مرګ دی ومن احياها چاچي او سړی ته ژوند ورکو د فكانما احيا الناس جميعا دا ټول عالم د مرګ نه بچ کو یو انسان الله باندې دومره ګان